Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من مغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت مروی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې د تشهود نه بعد دا دعا غوښتله اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللهم انی اعوذ بک من مأثم والمغرم. اے اللہ زو د عذاب قبر نه ستا پناه غواړم اور د کانا دجال د فتنې نه ستا پناه غواړم اور د ژوند د فتنو نه او د مرګ د فتنو نه ستا پناه طلبګار یم. اے پروردګاره زو ستانه د ګناهونو نه اور د قرض نه پناه غواړم. په دې حدیث کې کوم چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه مروي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په باری کې هغه بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د خپل امت ته وکړله چې تاسو چې کله دوا غواړئ نو دشي دوا به غواړئ، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله دوا غوښتله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې لوی لوی فتنو نه پناه غوښتله. په هغې کې یو د دنیا کې چې کوم فتنې راځي یعنی دجال چې کومه فتنه ده قرب قیامت به راځي نو د هغې دجال له فتنې نه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پناه غوښتې ده اور رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره صحابه کرام ته مخاطب شو اور صحابه کرام ته وویل چې کله تاسو ته دا پته ولګي چې خدا نه خواسته دجال چې دی هغه دغه خروج شو او هغه دنیا ته راغی نو تاسو په هغه طرف باندې نه تیریږئ په کوم طرف باندې چې دجال روان دی اسی نه خدا نه خواسته تاسو مصیبت کې او فتنې کې چرته هغه مبتلا نه کی اور خدا نه خواسته تاسو چې دین هغه بې دیني طرف ته چې دی واړنړئ نو د دجال د فتنې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې یعنی تشهود التحیات په حالت کې چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دجال د فتنې نه پناه غوښتله. دغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذاب قبر نه ولې چې دا قبر عذاب چې دی لوی عذاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تایید چې بکیناستو نو رسول سلام د تشهود په مقدار کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قبر د عذاب نه هو پناه غوښتله. اور یو بل دغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باری کې راځي چې ځینې فتنې دي چې انسان ته په ژوند کې پیش راځي یعنی مصیبتونه او تکلیفونه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دنیا د تکلیفونو نه او د مصیبتونو نه هو هغه پناه غوښتله چې الله ما د دې نه محفوظ وساتي. دغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه د قرض د نه به هم دغه پناه غوښتله الله پاک ولې چې قرض چې کله انسان د یو سړي نه والي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بعض اوقات انسان دومره مجبور شي او دومره بېبس شي چې هغه بعض اوقات دروغ هم چې دی نو هغه پکې شروع کړي نو قرض د چې دی چې الله پاکه ما د قرض نه وساتلی کا یا ما د خلکو د محتاج نه کړلی کا چې خدا نه خواسته زه د چا نه قرض والم او بیا چې دی هغه قرض خوا چې دی صد په صد به ما پسې راځي او زمانه چې دی نو د قرض هغه مطالبه کوي نو کوشش دا پکار دی چې انسان په منځ کې د دې شیزونو نه چې دی نو هغه پناه غواړي د الله تبارک وتعالى. بعض محدثین وایي بعض فقها وایي چې د دې منځ چې دی هغه فرض منځ مراد نه دی بلکې د دې نه چې دی هغه نوافل مراد دي یعنی یو سړی سنتونه کوي یا نوافل کوي نو د تحیات کې چې کله کینی اور التحیات پورا ختم کې یعنی درود شریف نمخ کې چې دینو دا دوا رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتي دا اور دا دوا چې دینو دا مختلف کار دی. البته فرض کې احتیاط پکار دی په فرض کې چې کم دواګانی خیلی شوی دي اور حدیث مبارکه کې منقول دي صرف هغه دواګانی کول پکار دي یعنی چې کله انسان التحیات مکمل وایي دا غینه بعد چې دینو هغه تشهود کې چې کله سړی ناشي بیا سړی چې دینو هغه درود شریف وایي اور دا غینه بعد چې کومه دوا دا غوي او سلام وګرځي
دا چې دا حدیث راغلی دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نو دا په نوافل باندې مبني ده. دغه شانتي موږ ته پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو سنت ته وګورو او الله تبارک وتعالى دې موږ له د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ru Kebuli on YouTube.